بس یا فدیه روزي قضا کول دي. فرض زکات پاتې شوی ده هغه قضا کول دي. سرسایه پاتې ده هغه قضا واجب ده. قربانی پاتې ده، قربانی چانه پاتې شو هغه باندې واجب وا. قربانی چې پاتې شو نو دې به سروي نه للی بیا دې به صدقه کوي. مثلا یو کال قربانی چانه پاتې شو سره ټی دې انا هغه ریټ مطابق و دې رقم چې دې فقیر مسکین ته ورکړي. مالی لین دین داس او دغه شانتي حقوق العبادو کې کمی کوتاهی دخلی خبره اترې شي نو معافي بغواړي. کته چاله کوسې لور شي ورته چې زما مانه کمې شوي دي ما ستا بیزتی کړې ده توبه وباسم الله نه معافي غواړم تا نه معافي غواړم. یقینا چې کوسې لسره ورشي هغه به معاف کوي. او مالی لین دین چې نه زبکه قبضه کړې ده مثلا خدا نه خاصه قرض اخیسته ده واپس کړي نه ده یا مثلا مالی اتباع سره کمې بهشه شوي دي داغي طریقه دادا چې هغه سره ادا کی. که په یو ځای نشي ادا کوله مهلت دیوالی چې مال مهلت را کمانه ما باندې اساس حقوق دي په مزه ادا کی. دې ته وی تفصیلی توبه. دې توبه نه پس سره مطمئن شي بیا سره ګناه نه یادای بیا سره ګناه نه یادای بس الله ته متوجي شي. ګناه یاد شي استغفار وکي بیا به ګناه نه یادای او خلق مخ ته بالکل ګناه نه یادای. غیر ارادي تور باندې ته ګناه یاد شي نو بس استغفار ووي رجوع ال الله بو کې او بس خپل کار ته متوجي کیږي. ورنه دام د شیطان یو حمله ده چې تا ماضی کې مشغول کی تداسي تا کړی دي چې ته مخ کې لاړ نشي. نه دې کې مشغولېږي دا ماضی ته حجاب جوړيږي د الله پاک د محبت پلاره کې حجاب جوړيږي. ماضی ته سوچ نه کې بس په یو ځای باندې خزل تشکاو بس بیا به نه یادې. الله دې موږ ټول ته دین سمجھ را نصیب کړي. دا حدیث قدسی دی. الله جل شانه ارشاد فرمای حدیث قدسی هغه حدیث پاک ته وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جب مبارک باندې نقل کی او داغه نسبت الله ته وکي. الحديث القدسي الحديث الذي يبينه النبي بلفظه وينسبه الى ربه. حدیث قدسی هغه حدیث پاک ته وای چې حضور صلی الله علیه وسلم په خپل جب مبارک باندې ارشاد فرمای او داغه نسبت الله پاک ته وکي چې الله پاک دا فرمای دي. حدیث قدسی وای. حدیث قدسی ده ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من تركها مخافتي ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. کنز العمال. الله تعالی فرمای چې نظر بازی دا د شیطان د غشو نه یو غشه ده. نظر بازی غلط نظر استعمالول پردای لور خور ته قتل پردای لور خور ته قتل نامناسب ځای ته قتل شکل صورت وی یا تصویر وی بازار وی سکول وی کالج وی یونیورسٹی وی دفتر وی اسپتال وی مکتب وی مدرسه وی جماعت وی محله وی کم ځای کې وی او یا اخبار تصویر وی رساله تصویر وی یا سوشل میڈیا وی فیس بک وی ټچ موبایل وی په دې باندې غلط تصویرونه قتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي دا د شیطان د غشونه یو غشه ده چې زهرو کې ټوب شوی ده. زهريله غشه ده زهريله مسموم. حدیث پاک کلمات دي من سهم من سهام ابلیس مسموم. زهر آلود غشه ده زهر آلود. په خوا به د غشو جنگو نو د جنگ باز غشي به په زهرو کې ډوب کړیو چاو په انسان باندې ولګیدو او بیا نه پایدو او مړ کېدو. داسې دا نظر هم چې دی غلط نظر د شهوت نظر د حسد نظر د کبر نظر د سپکاوي او د تحقیر نظر دا د شیطان د غشو نه یو غشه دی. الله تعالی فرمای من ترکها مخافتی چا زما د ویر نه زما د خوف او د عظمت نه دا غلط نظر پرې خودلو زما د ویری او زما د عظمت په تقاضا باندې دا غلط نظر پرې خودلو ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی. الله پاک فرمایي دته بداس ایمان ورکم چې د دې حلاوت او خوږواله په خپل ځکه بیا مومي. الله تعالی وعده ده چې داس ایمان بدته ورکم چې د دې ایمان خوږواله میఠاس حلاوت به د خپل ځکه بیا مومي.
حضرت فرمائی کہ اور ایک ایسا تیر ہے، زہریلا تیر ہے، جس نے میرے خوف سے نظر بازی چھوڑی، مخافتی یعنی میرے خوف سے چھوڑی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے علم عظیم رکھ دیا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اگر ربا کے خوف سے نظر بچائی تو حلاوتی ایمانی پاؤ گے، لیکن اگر شیخ ساتھ ہے اس کے خوف سے نظر بچائی تو حلاوت ایمان نہیں پاؤ گے. یا مخافتی یعنی میرے خوف سے نظر بچاؤ، چاہے شیخ موجود ہو یا نہ ہو، استاذ ہو یا نہ ہو، والد ہو یا نہ ہو. خلق د ویر نہ د اللہ د ویر نسل نظر بچ کی، جو ہمیشہ نظر بچاتا ہے، شیخ کی موجودگی میں بھی نظر بچاتا ہے، اس کی غیر موجودگی بھی نظر بچاتا ہے، تو وہ حلاوت ایمانی پا جائے گا. کیونکہ یہاں شیخ سبب نہیں ہے، اللہ سبب ہے. جیسے ابا ہو یا نہ ہو ربا تو ہے، ابا ہو یا نہ ہو ربا تو ہے. پلار شته او کنه شته، خدای خو شته کنه. د الله د ویر نه سړی نظر بچ کی. د شپې په تنهایی کې کمره کې یوازې ناسته، فیس بک ګوري، یوټیوب ګوري، گوگل ګوري، واٹس اپ ګوري. چاته هم پته نشته دی، پلار ته هم پته نشته دی، مور ته هم پته نشته دی، ان تر دې چې ښځې او بچو ته هم پته نشته دی. او چې چا چې دی پیدا کړی دی، چا ولا سترګې ورکړي دي، چا ولا زړه ورکړی دی، چا ولا دا صلاحیتونه ورکړي دي، هغه رب چې دی هغه ورته ګوري چې دی څه کوي. ان الله بما تعملون بصیر، ان الله بما تعملون خبیر.